عدل په دوه قسمه ده. یو د عدل تحقیقي، بل د عدل تقدیری. د عدل تحقیقي په تعریف کې دو مذهب دي. یو مذهب د محققینو ده، بل مذهب د جمهور ده. جمهور وی عدل تقدیری خروج اعتباری ده د اصل مقدر نه. خروج اعتباری ده د اصل مقدر نه. په بل تعبیر باندې عدل تقدیری دی ته وایي چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل نوي. دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل نوي. حاصل دا ده چې عدل تقدیری دی ته وایي چې دا معدول عنه به مولا فرضي او دا عدل کول بم فرضي. معدول عنه بم فرضي او دا عدل کول بم فرضي. معدول عنه بم فرضي او دا عدل کول بم فرضي. دې ته عدل تقدیری وایي. لکه عمره معدول د عامرون نه ده. سنګولۍ استاذه د عمره د پاره عامرون اصل ویل دام فرضي دی. عامرون معدول عنه شو او د عامرون نه عمره جوړول دام فرضي دی. عدل تقدیری ته چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د مناصر نه بل نه. په بل تعبیر خروج اعتباری د اصل مقدر نه. معنی دا ده معدول عنه به هم فرض کې او د عدل بم پکې فرض کې. بل د عدل تحقیقي. د عدل تحقیقي په تعریف کې دوه مذهب دي. یو مذهب د جمهور ده. جمهور علما وایي عدل تقدیری خروج اعتباری ده د اصل محقق نه. خروج تحقیقی ده د اصل محقق نه. خروج تحقیقی ده د اصل محقق نه. څه معنی ده؟ عدل تحقیقی ده ته وایي چې دا معدول عنه بم واقعي او دا عدل بم واقعي. خروج تحقیقی ده د اصل محقق نه. معدول عنه بم واقعي او عدل بم واقعي. دا ستا عدول کول چې دا اسم د یو شکل نه بل شکل ته وباسي دا بم واقعي او د دې اسم د پاره دا اصل ګرځول دا بم واقعي. خروج تحقیقی ده د اصل محقق نه. د ثلاثه چې دا معدول ده د ثلاثتون نه. د ثلاثتون نه ثلاثه جوړول بم تحقیق او نفس الامری او د ثلاثه د پاره ثلاثتون اصل ویل بم تحقیق او نفس الامری. منګه د جمهور نه انټرویو غستا تپوسم ته وکړو چې ستاسو پاره څه دلیل دی. هغه دوه دلیل په میدان کې پیش کړو. یو دا چې د عدل تقسیم شوی دی تقدیر او تحقیقی ته. نو کو په عدل تقدیری کې خروج اعتباری نه او په عدل تحقیقی کې خروج تحقیقی نه. نو بیا تقسیم د عدل دی تحقیقی ته الی غیره شو او اعتباری ته الی نفسه شو. تقدیری ته الی نفسه شو. که په عدل تقدیری کې خروج اعتباری نه او په عدل تحقیقی کې خروج تحقیقی نه بلکې په دوانو کې اعتباری او په دوانو کې دا خروج او عدل کول تقدیری. بیا تقسیم د عدل د تقدیری ته الی نفسی شو او تحقیقی ته الی غیری شو. لہذا دا خبره کمزوری ده. بیر دلیل دا ده چې تحقیقا او تقدیرا صفات د عدل دي. نو چې دواړه صفات د عدل دي نو کو په عدل تحقیقی کې دا خروج تحقیقی نشي بلکې دا خروج پرزل اعتباری شي. نو بیا تحقیقا صفت د عدل نسی کیږي. تقدیرا به صفت د عدل شي او تحقیقا به صفت د عدل نشي. ولی؟ ځکه چې په دوانو کې عدل تقدیری او فرضی شو نو بیا تحقیقا صفت د عدل نه ګرځي. دا داغه دلیلو. راځي چې ورشو محققینو ته چې دوی څه وایي.
محققین علماوی چې عدل تحقیقی خروج اعتباری دی د اصل محقق نه، او عدل تقدیری خروج اعتباری دی د اصل مقدر نه. عدل تحقیقی خروج اعتباری دی د اصل محقق نه، او عدل تقدیری خروج اعتباری دی د اصل مقدر نه. څه معنا ده؟ عدل به په دې دواړو کې فرضي او تقدیری او اعتباری، خو فرق یې صرف دومره دی چې په عدل تحقیقی کې معدول عنه به په نفس الامر کې، او په عدل تقدیری کې به معدول عنه فرضي او اعتباری. ستاسو غوږ ده که زما څه غوږ ده؟ په عدل تحقیقی او په عدل تقدیری دواړو کې به عدل فرضي او اعتباری، خو فرق به په اعتبار د اصل سره چې معدول عنه ده. په عدل تحقیقی کې به معدول عنه واقعي او نفس الامری، او په عدل تقدیری کې به معدول عنه فرضي او اعتباری. نو محققین وایي چې عدل تحقیقی خروج اعتباری ده د اصل محقق نه، او عدل تقدیری خروج اعتباری ده د اصل مقدر. دا د محققین رائے. دلیل دا ده چې عدل د اسباب او اعتبار او د غیر انصراف نه ده. عدل د اسباب او اعتبار او د غیر انصراف نه ده. نو حاتو دا فیصله وکړه چې غیر منصرف دیتا وي چې په دې کې بعد دوه سبب وي، یا یو چې قائم مقام د دوه وي. شیګلی است چې په خیو کې نورم کې سبق اس خرابوي، ساړنګلی خوري په خې کوي. عدل تقدیری او عدل تحقیقی په دې دواړو کې به عدل فرضي او اعتباری. ولی ځکه چې نحاتو دا فیصله وکړه چې غیر منصرف دیتا وي چې په دې کې بعد دوه سبب وي، یا یو چې قائم مقام د دوه وي. نو اوس بعضې کلمات داسې دي چې نه پکې دوه سبب شته، نه پکې یو شته چې قائم مقام د دوه دی. او بیم په عرب حکم د غیر منصرف کوي، کسر او تنوین په نه وي، کسر او تنوین په نه وي. نو لکه لفظ د عمر یا اخرى قرآن پاک کې راځي فعدة من ایام اخرى. نو دا اخرى صفت د ایام دی، ایام مجرور دی په من. په کار و چې قرآن پاک کې داسې ویلی شوی وی فعدة من ایام اخرین، ځکه ایام مجرور دی لیکن فعدة من ایام اخرى هلته نصب دی، حالانکه دا صفت دی خدا غیر منصرف دی. او په دې کې یو سبب دی چې وصفیت دی، او دا قائم مقام د دوه نه دی. نو عرب نحاتو فیصله وکړه چې غیر منصرف دی ته دې کې دوه سبب یا یو چې قائم مقام د دوه. په دې کې بعضې کلمات پیدا شو چې پکې نه دوه سبب دي نه یو چې قائم مقام د دوه وي، او حکم په د غیر منصرف چلیږي، کسر او تنوین په نه ویلی کېږي. نو نحاتو شورا وکړه، فیصله وکړه، ویل داسې کار کوو چې نه سیخ سوځي او نه کباب. نو فیصله وکړه چې کو په کومه کلمه کې دوه سبب وي یا یو چې قائم مقام د دوه وي، خو فبها والنعمه. او چې په کومه کلمه کې نه دوه یو نه یو چې قائم مقام د دوه وي، او بیم نحاتو ته غیر منصرف وي، نو عدل به پکې معتبره و. یو سبب به پکې یو شي او بل به پکې عدل شي، نو کلمه به غیر منصرف شي. نو عدل د اسباب اعتباري او د غیر انصراف نه دی. نو هر کله چې عدل د اسباب اعتباري نه دی، نو په عدل تحقیقي او عدل تقدیري دواړو کې به عدل فرضي او اعتباري. فرق په اعتبار د معدول عنه سره وي چې معدول عنه په نفس الامر کې وه، نو دا به عدل تحقیقي، او که معدول عنه په نفس الامر کې نه وه، نو دا به عدل اعتباري او تقدیري او فرضي. اوس دا چې جمهور خو دوه دلیله ویلي چې که عدل په دواړو کې اعتباري شو، نو تقسیم د عدل تحقیقي او تقدیري ته الی نفسي لا غیري شو. نو د هغې جواب داسې کوي چې تقسیم د عدل دی تقدیري او تحقیقي ته په اعتبار د معدول عنه سره دی. تقسیم د عدل د دې دواړو اقسامو ته په اعتبار د معدول عنه سره دی. په اعتبار د چا سره دی؟ معدول عنه سره. که معدول عنه واقع نفس الامری تحقیقي،
او که معدولان هو واقع او نفس الامر نه نو اعتباري او سبب دغه مسله ایستل شي. دیم دا چې ته دا صفت تحقیقا د عدل نه صحیح کیږي چې په دواړو کې تقدیری شي. دا غي جواب محققین کوي چې دا صفت به حال متعلقه دی. صفت په کلام عربی کې په دوه قسمه ده. یو د صفت به حاله نشته سمېږي، یو د صفت به حال متعلقه. صفت به حاله دی ته وایي چې مبدا د دې صفت بذات موصوف له ثابتای. مبدا د دې صفت بذات موصوف له ثابتای. دا د صفت به حاله لکه جاء رجل عالم، مبدا د عالم علم د بذات رجل له ثابت دی. یو د صفت به حال متعلقه. صفت به حال متعلقه دی ته وایي چې مبدا د دې صفت بذات متعلق د موصوف له ثابتای. جاء رجل عالم ابوه، مبدا د عالم علم ده، علم ده اب له ثابت ده، خو اب د رجل اب ده، نو دا رجل لم ثابت شو. یو سړی دی چې پلار یې ښه عالم و، زوی دومره ښه عالم نه دی خو زوی ته هم خلک شیخ القرآن وایي. دا صفت به حال متعلقه دی. هلته پلار له ښه علم ثابت و، نو د هغه په وجه زوی ته هم خلک هغه نسبت کوي. دې ته صفت به حال متعلقه وایي. نو عدل تقدیری او تحقیقی دا په اعتبار د معدول عنه سره دی. زه تحقیقا صفت د عدل ګرځوم په اعتبار د معدول عنه سره چې معدول عنه فرضي او نفس الامر نه، فرضي اعتباری نو عدل تقدیری، او که معدول عنه ولا په نفس الامر کې دا د عدل تحقیقی. تحقیقا عدل دو قسمه ده، یو عدل تحقیقی ده، یو عدل تقدیری. کا ثلاثه و مثلثه څنګه تاسو په سیر کې پونه نه درې شل بس ته وسب ته سبب وسب تر رسول سبب دوم ویل شي